دا په دې نوم باندې دوه سړي دي، یو دی ثعلبه بن حاتب او یو دی ثعلبه بن ابي حاتب. دا یو خپوخ او کلک صحابي دی او دا دویم سړی دته دا واقعه د بیانو. دا یو چې مرته کوم وی په یو نوم شریک دي، خو صرف فرق دا دی دا یو دی ثعلبه بن حاتب او دا بل دی ثعلبه بن ابي حاتب. نو دا واقعه چې بیانېږي دا ثعلبه بن ابي حاتب واقعه ده او دا بل چې کوم دی نو دا بدري صحابي دی، په غزوه احد کې د شهادت شوی دی. د په ایمان کې څه شک نشته، بلکې د الله رب العزت د طرف نه د جنت پروانه ده او الله د خپل رضامندۍ اعلان کړی د لپاره. خدا دویم سړی چې دی نو دا منافق و. د داسې وکړه چې غریب سړی و او راغی د نبی علیه الصلاة والسلام خواله. ثعلبه بن ابي حاتب د نبی علیه الصلاة والسلام خواله راغی، غریب سړی و. اې د الله رسوله ډیر زیات غریبی می ده، فقر می ده، محتاجی می ده، دواره لوکه چې الله رب العزت را له دنیا راکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے ثعلبه مال ګوره ډیر بهتر نه دی، مال ډیر بهتر نه دی، بلکې ما قل وکفا خیر مما کثر والها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل کم مال لګ مال هغه بهتر دی چې ستا ضرورت پکې پوره کیږي، بس دا چا قرضدار نه چا در باندې بوج نشته او د کور خرچ دي چاته سوال نه کوي، جو بس دا پوره ده. اے خیر دی چکنه سره پوره کنه، خو چې کم از کم چې ته پکې حرام نه کوي، مرداره پکې نه کوي، خیر دی لکه کمزوري کپړه واغونده کنه، ډیر دی ښه نه وي کنه، خیر دی د کرایه په کور کې ناسې کنه، خیر دی هېڅ مسله هم نشته. الکه ستا کور دی راساسي کنه، خیر دی هېڅ مسله هم نشته، خو لږ تکلیف دی کنه برداشت به. خو که ډیر مال غواړې او مال هغه دی چې هغه ډیر دی لیکن د الله نه دی غافله کوي، نو دغه مال نه دا کم مال لږ مال بهتر دی. یو دا وی نه نه د الله رسول مال پکار دی. زمون خلک وایي کنه وی پلانکی سړي له مال لاغې جو بدل شو، مونږ داسې نه وایو یاره پیسه ولا لاس لراله عهده ولا لاس لراله جو بدل شو، نه نه دی بدل شوی نه دی، دی ښکاره شو، دی هو دقه و خو د سره وسې نه کېدو، د لاس نه رسېدو. مونږ وایو که نه پلانکي ډېر ښه سړی دی، ښه سړی نه دی د هغه لاس نه رسي، چې لاس یې ورسېدو سرمنده نه وباسي، پرېږدي دي نه. ای د الله رسوله مال پکار دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ترغیب ورکړو چې ډېر مه غواړه خیر دی. وایي نه نه ای د الله رسوله مال مې خوښ دی بس وغواړه. نبی علیه الصلاة والسلام خو داسې مبارک لاس و چې څنګه یې اوچت کړه یا الله ورکړې وله یو خدای پاک بله مال ورکړو. د ګډو بيزو کاروبار یې شروع او ګډې بيزې په دې کې اسیم برکت دی، څاروو په کاروبار کې برکت دی، په دې کې الله برکت اچولی جو دله کاروبار ښه راغی چې کاروبار ښه راغی جو ده وي یاره د دې ښار نه وزم داسې کلي سیټ ته لکه موږ به د بټخیلي ووایو چې یاره بټخیلي کې سړی دلته به ګڼه آبادۍ کې اوسېږي چې څاروي ورسره ډېرې چې یاره زه ځم شولګرې ته وایي که نه یاره داسې ځای ته ځمه چې هلته پراخه ځي ګولاو ځي جو د ده کاروبار خو خدای پاک ښه کو جو دی ووتو شړي ده کاروبار یې نور ښه شو جو شاته وبسېتلو زګونه به یې اخېسته و زګې به ډېرېدو. جو اول یې په منځونو کې غیر حاضري شروع کړه، منځونو له به نه حاضرېدو. بیا داسې وکړه چې د جمعې مانځله به صرف راتلو. نبی علیه الصلاة والسلام به تپوس کو هلکه هغه پلانکې ثعلبه نه ښکاري. صحابو ورته د الله رسوله هغه باندې مال ډېر شوی دی، مصروفیات یې ډېر دي او دنیا یې لاس ته راغلې ده، بس دی نیولی دی. جمعې په ورځ باندې راغی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ما درته نه وي په دنیا کې ډېر مین خله، دنیا مثال د ګبین دی، ګبین چې دا خپې دې ورته ور واچولې که نه یو ځل یو بس بیا به دې ونیسي، بیا به ته ډېر کوشش کوي چې ځان وباسمه خو بیا به ته یې نه شي. نو دې نه به دا خپې بهر ساتې او لږ لږ به دې خورې، ډېر بوله ځان نه ورکړي. دا جمعې مانځله به راتلو نور منځونه به نه راتلو. اخر هغه جمعې به زم پرېښوده، مال یې ډېر سیوا شو، مصروفیت یې ډېر سیوا شو، حد تر دې چې یو کال پې پوره شو. حکم
حکم دا دی چې کله ستا سره مال دی او د دې د زکات چې کم مقدار د نصاب دی، ما تاسو ته 52 تولې چاندي یا 9 تولې کالې او یا د 52 تولې چاندي قیمت دې ته ورسېدو، نو بیا ورته په دې باندې زکات ورکړه. خو چې کال به تیر شي، په قربانۍ کې کال تېرېدل شرط نه دی. په قربانۍ کې د لکه په هغه ورځ هم راغی نو بیا به قرباني کوي. او په دې کې دا ده چې پوره کال ستا سره دا مال پاتې شي. که په منځ کې کم راغی خیر دی، کمې زیاتې، خو چې د کال په شروع کې او د کال په آخر کې ستا سره دا قیمت برابري، نو بیا به ته زکات ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به کسان لېږله د پلانکي نه زکات راوړی، د پلانکي نه راوړی، او دا د قرآن حکم دی. دا نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان له اخیستو او نه یې مولا ځان لالي، حکم دی د الله د طرف نه ځکه یې بیانوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې صحابو لېږله لاړ شئ بس او ورته ووایه چې زکات راکړه. د هغه خواته نور هم کسانو چې کم یو کسان له به ورتلاغو به خپل حساب کتاب کوو او وی چې بهی دا دیواله څاروي ورکولو زکات یې ویستو. د ده خواله چې کله راله دو دې زه وزګار نه یم، په ما باندې کار ډېر دی او بیا راشه. هغه وراله بیا بله موقع کې بیا پسې دا صحابه تللي چې هغه زکات هغه حساب کې دې کړي نو راک. هغه وایي دا مړه تاسو ځان له څه کار کړلی، دا خو ټیکس او په زکات کې څه فرق دی؟ دا خو تاسو سم ټیکس به موږ باندې مقرر کړی او دا مال زموږ له خو تاسو نه دی راکړی او نه دا خو زما خپل محنت دی، د محنت نتیجه تاسو محنت کوئ که نه. خبره ډېره د بې ادبه یې وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام له صحابه راله د الله رسوله خو داسې خبرې کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل بس نور به د صحابه پسې نه ځئ، تاسو زکات اصولي به دې نه کول، بس نه باله. دې چې کله په کور کې ناست یو سوچ ولا راغلی چې هلکه دا ما څه وکړه، دا خو زه هغه سړی وم چې زما سره د روپۍ درک نه لګېدو، دا خو زه هغه سړی وم زما سره د روپۍ درک نه لګېدو، هېڅ حیثیت مې نه و. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به ناسو مې او منتونه مې کول چې دعا راله وکړه. زمونږ هم د خلکو د عادت دي، راشي مفتي صاحب بس عمل راته وښیه که نه، څه دعا راته وښیه، څه وظیفه راته وښیه چې خدای مې دا حالات ښه کړي. بیا چې ښه شي جومات ته مانځل هم نه راځي او بیا ښکاري هم نه، حالات به یې خرابي. په تبلیغ کې به وخت ولګوي، الله تعالی به پرې حالات ښه کړي، ځکه چې د الله په لاره کې دعاګانې قبلېږي. بیا چې کله ښه شي جو بس تبلیغ ته شا کړي، بیا مونځ ته شا کړي، ملا ته شا کړي، جومات ته شا کړي. داسې نه ده کول پکار. الله په تا رحم کړی دی، د الله شکر ادا کړه. 24 ګنټې د خپل سر د الله تعالی په دربار کې ښکته کوه، یا الله ستا لاک لاک شکر دی. لویي مه کوه، تکبر مه کوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خفه شو. چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام خفه شو، جو دغه سوچ وکړو چې هلکه دا مې څه وکړه، غلط کار مې وکړ. د هغه ځای نه کسانو ته یې ویلي چې یاره زما پسې راشئ او زه زکات در کوم. د نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلې وه. اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم خو څوک خلاف نشي کولی. چا دې زکات وانغست، جړل به یې، واویلا به یې کوله، یو ته پریاد بل ته پریاد. نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله راغی، د الله رسول زما توبه ده، بس زکات نه قبل. سوال خو درنه نه کوم، دا د الله حکم دی. زمونږ خلک چې زکات ورکوي دا خیالي که دا چېرته زه به دې سړي احسان کوم. وایي زکات ورکوي د مال خیرې دی، شکر وباس چې چا درنه واخیستو، شکر وباس. مونږ نه 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 هلکه به یې داسې شی وکړه، ته راشه که نه ګاډی واچوه. یا غریب سړی دی، هغه وایي راځه ګاډی ونیسي خزله وله واچ، دا په زکات کې پیسې واله. مړه نو دا ستاسو زکات و. هغه دنه خیرې وامچو او خیرې دنه وام غیستو. ته د هغه شکریا ادا کړه چې هغه ستا مال قبلی. داسې نه ده کول پکار. د زکات په بدله کې بچا باندې کار کول، دا خو ته د هغه پکار دی چې اجرت ورکړې، هغه له مزدوري ورکړې خپله د کار. هغه د په خپل شوق باندې کوي، بیا بېله خبره. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفات شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور راغی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور کې زکات راوړو او مال یې خسې واچوه. وایي د مسلمانانو خلیفه زمانه زکات واخله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام درنه دی اخیستی،
نو زه درنه څنګه والم. او حتی تر دې چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم وفات وشو او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغی او دې راغی اے امیر المؤمنین زمانه زکات دا مال والے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی اغسته ابوبکر صدیق نه دی اغسته نو زسو کې مجلسانه مال قبول کو. او حتی تر دې چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغی او په دې دور خلافت کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته منتونه کول زماده زکات واخلې وینا نه موږ ستنه زکات نه اخلو زکات چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی اغسته ابوبکر نه دی اغسته عمر نه دی اغسته نو عثمان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به چرته ستانه واخلې. او د عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې هم په دغه حالت کې چې ټول خلک ته پته دا منافق دی دغه منافقت په حالت کې د دنیا نه لاړ. نو آیا مونږه د منافقین هغه خوې کو که مونږه د پخو او د خیستو صحابو خوې کو نو په خپل ځان باندې ښه سوچ وکړو چې به ذکر زکات ورکوم نو آیا زما ورته د 60 ماتې د املا مې ورته ماتې که نه او آیا زه په خوشحالۍ باندې ورکوم. پکار دی الله په تا رحم کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې هغه کله راشي که نه او تا ته لاس ونیسي راکړه د الله په نامه ته شکر ادا کړه. ای الله شکر دی چې زه دې ورکوونکی جوړ کړی یم زه دې غوښتونکی نه یم جوړ کړی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ید العلیا خیر من الید السفلی دا ورکوونکی لاس دا اوچت لاس ورکوونکی لاس دا د غوښتونکي لاس نه د لاندې لاس نه ډېر بهتر دی. لہذا په چا باندې چې د زکات ذمه راغلې ده دله پکار ده چې به خپل زکات په وخت باندې ادا کړي. نور څه مسایل تاسو ته پوښتنه کوئ په پرسنل کې بالکل زمانه تپوس کولی شئ. زه هر وخت مسجد کې موجود یم بالکل تپوس کولی شئ څه قسمه مسلې ان شاء الله چې مال راتله زه به درته بیانوم که مال نه راته کتابونو پسې ګورو که نو د ملګرو نه به تپوس کوو خو بهرحال ستاسو مسله به ان شاء الله حل کوو.